السلام علیکم ملګرو. له موږ سره زموږ ډېر محترم ټیچر چې موږ ته څو کاله سبق ویلی دی، بلکې د استادانو استاد دی. په خانوزۍ بلوزۍ په کاریزاتو کې شاوخوا یې ډېرو خلکو ته سبقونه ویلي دي. حاجي عبدالغیاث صاحب له موږ سره ناست دی. الله د ده په ژوند کې برکت واچي. نو یقینا هم پر موږ حق لري، ولې زموږ لکه استاد دی لکه پلار. نو د ډېر نسلونه جوړ کړي دي، ډېر نسلونه د سبق ورته ویلی دی او وګور دومره موږ ته ښه نصیحت کړی دی. حاجي عبدالغیاث صاحب ستړی مه شې. صاحب دی څنګه یې؟ ښه یې؟ صحت ښه دی؟ کور خیریت دی؟ ستا صحت څنګه دی؟ بچیان د ښه دي؟ ماشاءالله. ستا خدمات خو ستا د ګرد علاقې دپاره، د ګرد کلي دپاره که موږ د خپلو استادانو قدر وکړو، انشاءالله زموږ نسلونه به بیا آباد وي، زموږ نسلونه به بیا جوړ وي. نو ټیچینګ خو ډېر وخت سوی دی. څو عمر د ټیچینګ وکړلی؟ 41 کاله. ماشاءالله. عمر به د څو یې اوس؟ 2 نو بس موږ د یار همزولی یې. ښه. زه بس زم باون یم، هغه هم باون. هغه په سپتمبر کې پر کېږي، ما په اګست بلکې په اکتوبر کې. بس الله د نور ژوند په روا کې درکړي. د یو بل ډېر ښه شاګرد اوس دی، خپل هم استاد دی. نجم صاحب هم له موږ سره ناست دی. نو حالات خدا ته را دي چې حالات ډېر چپ دي وروره. دا خلک د استادانو قدر اوس هغه ته را نسته لکه پخوا چې کېدلی. نو خبره دا ده، استادان خو ښه استاد په استادانو کې هغه ته را اخلاص نسته او سرکار نسته او د زړه له کومې ورته وایي نه. دغه ده که تیاري دې ورته استادان که په ګران که دغه استاد کبل د سرکاري ادارې ګرځي دغه ته را خلک مجبور شو پرایویټ ادارې ته ولاړ، مجبوري ته ولاړ. ارکان ورسې خواري په کاږي. استاد موږ ته محترم د موږ ته پنجابیان ویل، موږ ته خپل لوکل خلکو ویل. دغه ده که باید دا چې موږ په خپله شله ځانه ښه نمونه جوړ سو، ډېر جوړ کړو او خوند ښه سبق ووایي، له بل یې زده کړو ودې ته ووایي. یو جان منل. زموږ دا یوه خبره بله درته کوم، زموږ خلک چې اکثره مخ ته ولاړ سي، تر یو ځایه ورسېږي، بیا هغه خپل اوقات ویر کي، بیا وروره تر خپلو عزیزانو پورې محدوده شي، د کور تر خلکو هغه بیا د عامو خلکو دغه نه کوي، نه کار کوي، نه دغه کوي. نو زموږ دا یوه ګیله د خلکو غسته چې وروره یو خو چې ته تر یو ځایه ورسېږئ، ته فیرونتیبه ته مه جوړېږئ، باید چې خپل اوقات نه کوي ویر چې زما ماضي څه شي ولا زما مستقبل بیا څنګه وي، ما به بیا خلک یاتوي که مه نه یاتوي. سړی خو نه دورانجې شي، خپل ته پردو ته به مو ګوري، هر څه وده موږ پر جوړېږي. باید داسې هغه ماضي و حال مستقبل ویر نه کړو. پخوا زه غریب وم، باید اوس په شال رانو خپل غربت در په یاد، هغه در په یاد بیا ته بیا در چا ته خدمت کوئ. خدمت من د خدای پیدا کوي، خدمت څوک کوي؟ خدمت خلک، هغه جنت پیدا کوي، الله راضي کوي. یقینا هم په خانوزۍ کې خو د بیروکراسي د لیول خلک ډېر نه دي تللي، مګر څه چې تللي دي له هغو زه د خلکو ګیله شته. سکرټریانو تر لیوله خلک رسېدلي دي، اډیشنل سکرټریانو تر لیوله خلک رسېدلي دي، مګر هغه نن سبا قامتونه کوي او دا تر کار نه دی کړی چې دواګو پرېږدي. د دوه کسانو ذکر دلته ضروري دی. صبر صاحب کار کړی دی، زما خالي اګزام زخه زه ورغلی یم، ډېر ښه په حقیقت درته وي علاقې دپاره کار کړی دا نه ګوري. بس په خانوزۍ کې د یوه سړي ذکر ډېر راځي، لکه مثال بخت محمد لالا، او په بلوزۍ کې د کلا خان لالا او دغه په محدودو وسایلو کې د باز محمد صاحب هم کار کړی دی. باز محمد صاحب ډېر کړی دی، ډېر خلک پر کورونه په خدای خبرونه ښایسته هغه کړی دی. ملک درمان کاکو کړی دی، ملادات کاکو کړی دی، عدالت خونددل اوج مدانات پر کو پیشنانه. الله دې جنتونه په نصیب هر د ګرد استادان. امین امین. دغه نور مطلب حالات خدا ته را دي. سیاسي مجلس به موږ د یو پن وکړو، د یو چا مخالفت به نه کوو، نه به د یو چا کردار کشي کوو، نه به د یو چا دغه کوو. سیاسي اکټیویټیانې شروع دي. ماسرجي په دا باره کې ستا څه خیال دی؟ و چاته یا پارټۍ کې خو یو وایي څوک هم د پارټۍ دغه نه کوو. نو موږ دا وایو څه تر خلک راشي، څه تر خلک راشي د ملک د علاقې خدمت وکړي او د علاقې ته روډ ورکړي، بجلي ورکړي، د اوبو غم وخوري، ارکان ډیګریان په راشي، په میرټ باندې اګزام وشي، سره د لړۍ والا زوی دی، د چلو والا زوی دی، د جبي ټیچر د ډرور زوی دی چې وشي په میرټ باندې خدمت وکړي بلک په صحیح معنا باندې هغه کې رپیري ونشي، رشوت نه وچلېږي، سپارښت نه وچلېږي. ته خو دغه کیسې شروع دي. نن سبا خو مروسیت بیخي ډېر دی. مروسیت دا تر دی ورور دغه به څوک ختم کوي، دغه شعور به عوام دا ستا ترام سلام باید چې موږ ته دا شعور راکړي چې باید مروسیت ختم کړي، په پارټۍ کې دننه سوال وکړي، دننه جمهوریت راوړي.
او برته په اخر کې یو څه خبره سیاسي اختلاف د خلکو ډیر دی د خلکو به ډیر څه پس وایي زموږ په علاقه کې سرنخان اکام ډیر کارونه کړي ذاتي طور پر د خلکو هغه کلمه سره نه دی کړی موږ د علاقې لار شپنجره سره کړی دي حج لاس ته ولې دي په نوکرۍ کې په مدد کې لګولي په هر شي کې لګولي دي الله دې وبخښي هغه نوم هم سته اوس په وراره ته دغه خلکو ورکړي د خان کاکور وجه ته ګوري هغه کړی دي موږ ځان سره کړی بلکې ګل خارزات ټوټل بسنه سره کړی کترینه کاکړ یې څه د ګور سره کړی خلکو د دې سنت انسان فراموش وبین لمر سره و ناجایز وسواله ماسرجی ستا په نوټس کې راولم یو خو زموږ د ضلع په مخ کې ډیر خلک زموږ خپل خلک رکاوټ بل دا اوس زموږ د خانوزي کم پوسټونه ول د کلاس 4 غوړي زموږ ځکه ورکول سوي ده هغه لمر د یو سازش ته زموږ خپل خلکو یو ګوره د ار ممبر خپل خاندان خپل اکټ پر میرټ سي وار استاد خاندان ما هغه ته وځ ول مرمزه کې ورکړي مر قرباني ورکړي بل غټ تاوان دا وسوالې زموږ چې کوم واډونه ول هغه جان بوج کر راکم کل ولی یو پارټي دا غوښتل چې هغه دلته بل څوک بل چاته دا گنجائش نه کیوار دا ګلاس موږ غستا خالد دا دغزیغه چونتی سو وټر زو هغه راکم ک دغه بدول سواډه جوړیدا هغه ل دروزه کم کل یوې کل هغه بدول جوړیدل د خانزیغه په 15 جوړیدل هغه شپش بلوزه کم خانزه کم کله شیر دوی دا ومنل چې دلته مخالفین دي مطلب دغه ناجایز سوګي دی باید دغه اجرسي دویم واره باید دا تر دغه نشو کور د ودان ډیر مهرباني